حارث الک چې کوم دی د تر چې کوم دی اسسټنټ ریټرنینګ افیسر دی نو په دغه باندې زموږ لږ ډاوټ دی ان شاء الله انور تاجي چې کوم دی چې د قوم په نامه باندې تور داغ دی مومن باندې او برانخیلی وشرمول او دا بل خو چې کوم دی هغه خو موږ ځکه څه نه وایو چې خو مهاجر دی که څوک مهاجر نو هغه پسې بځي څوک د دې ملک نه هغه پسې بځي کم حکومتونه تیر شو او کم حالات په دې خلکو باندې راوستل نو دینه خلک مجبور دي او مجبورن باندې خپل سمت په سمي او سمت په بدلای حارث سره کم چې کمپیوټر نشانه دي موږ ډېر د ان پی ټول کارکون ټول ورکر سایبرای مرګري دا ټول دا سپورټ کوو موږ الحمدلله مونږ خو ډېر پر امید یو او انتظامیه باره کې خو هغوی خو ډېر ښه روان دي اوټ خو الحمدلله زموږ چې کوم دی 95% چې کوم دی موږ ته روان دی که زنانه دی او که مردانه دی هغه تاسو چې کوم دی خپل انویسټیګیشن لکه معلومات کولی شئ د انتظامیې نه دغسې پوزیشن روان دی خو چونکې دوی چې کوم دی لږ په دغه کې انوال دي د حارث الک چې کوم دی د تر چې کوم دی اسسټنټ ریټرنینګ افیسر دی نو په دغه باندې زموږ لږ ډاوټ دی انشاءالله موږ به خپل کوشش کوو هغوی نه هم دا امید کوو چې څه غلطي یا څه د زیاتۍ موږ سره ونشي نور الحمدلله اوټ خو چې کوم دی موږ سره پی ټي آی او د جماعت اسلامي هغه د ټولو مخلوق ته پته ده چې هغوی اتحاد اول خو پی ټي آی دومره اوټ دی بیا د جماعت اسلامي الحمدلله په دې ویلیج کونسل نورنۍ کې چې کوم دی ډېر په تیر شوي سیلاب کې چې کوم دی د ټولو خلکو ته پته ده ډېر د اخلاص سره کار کړی نو ټول الحمدلله اوټ چې کوم دی 95% دې طرف ته روان دی خو دغه یو مسله موږ ته دغه انشاءالله موږ کوشش کوو چې هغه قابو کوو هغه ونشي او بهتره خبره به دا یو وړوکی سټیټ دی او ډېر په خوشحاله اسلوب سره روان دی انتظامیه نه موږ ډېر مطمئن او ډېر په ښو طریقې سره چې کوم دی الیکشن روان دی ډېر پرامن روان دی بس دغه یو دغه زموږ ډاوټ دی چې هلته کې موږ سره څه زیاتۍ ونشي تقریبا 15-20 بیله چلېږي ځکه چې دا یو وړوکی د یوت کونسلر سیټ دی او ګرمي زیاته ده نو دې له خلک چې کوم دی ډېر په کم تعداد باندې الیکشن انشاءالله جماعت اسلامي وګټي او الیکشن خو ټیک ټاک روان دی او زموږ مقصد دا دی چې دا کم مشکل تا خلک مخامخ دي نو موږ دا وینو چې انشاءالله د خلکو رجحان به ټیک کېږي او مجبورن به دې طرف ته راځي زه په دې باندې مطمئن یم چې د تیر شوي اوقاتو کې کم حکومتونه تیر شو او کم حالات په دې خلکو باندې راوستل نو دینه خلک مجبور دي او مجبورن باندې خپل سمت په سمي او سمت په بدلای اسلامي اتحاد خدا د حلقې د بنیاد پورې لامحدود دي او دا غي چې کم موقف تنو د قوم د ولس د پاره لګیا دي غیم کار کوي چیرې د ظالمان د غلو د کمار د په وطن کې ني او صحیح خلک دی راشي دا غیم دا نظریه د سوچته زمونږ هم دا سوچته مونږ ځان له فایټ کړی دی او ان شاء الله کوبا او که کلم د جماعت اسلامي پی ټي آی سره ایڈجسټمنٹ راځي نو موږ دا غواړو چې کوشش نو سبا دا خبر دا تر کوم حدا پورې دا خو علمیوم د روانه ده چې د فرق همیشه د پاره دلته فرقي ذکر شوی دی لاول خو چیف الیکشن اعلان کوي او بیا عوامو ته دا وایي چې تاسو الیکشن وکړئ که عوام د دې خبرې نه وروسته کېږي نو بیا هم نقصان دی خو دا فرقي ذکر ولې کېږي یا دې کوي نه او یا دې ورله حق ورکړي چې هغې دا قوم دپاره څه کار وکړي نو موږ دا نه وایو چې هر څوک انتخاب شوي که په صحیح شوي او که په ناجایزه خو دې وخت کې هغه د قوم نمایندګي کوي هغه له حق ورکول پکار دی چې د قوم خدمت زما خو خپل ځاني دا سوچ دی چې انشاءالله تعالی دې سره چې زمونږ پارټي به په دې باندې مخکې ځي چې هغه که حکومت یي او کني نو زمونږ خان ټولې دنیا ته معلوم دی دا د خیر صفاتیزو یونین کونسل کې پیپونه خواره شول په اسانزو کې خواره شل په نورو ځایونو کې ټیم په ټیم شروع دي اوس راروان دي راروان دغه چې دی لمبر زمونږ د شکه یونین کونسل د شوقدر د لذاکو د دې علاقې دي زمونږ مشر خدمت کوي او دا کم چې نور دغه کوي دا صرف دعوی کوي ګینې درې نیم کاله څلور کاله د نور خاطنه نور پرې پاتو په د شمال نه د جنوب په پاکستان کې د دوی حکومتو لس کاله په صوبه پښتونخوا باندې حکومت تیر کو راته نو کوي چې لس میټرې د ګیس لګولي او چې هغه بجلی ورکه کړې ده تاسو وګورئ او خیاطه چې بجلی بیا راغلی خاص کې 25 دهاد والا دوی لا په یو چونګو بو کې مرګ پکار دی چې دوی د دغه پاټو نومالي او دا چا چې ته اتحاد کړی دی دا د تاریخ نه وګورئ
د 1948 نه وګورئ چې د ملک د خیرخوا کم کار کړی دی د همدغه غزکي ځایونه ګوري او د غزکي خبرې کوي او د غزکي کارونه کوي. دوی داسې خلکو سره اتحاد کوي چې هغه د ملک په خیرخوا کې نه دي، د ملک په مفاد کې نه دي، د قوم په مفاد کې نه دي، د علاقې په مفاد کې نه دي. که چېرې دوی کولې د 10 کاله کې به زما په 25 جهاد کې د علاقه ټوله برابره شوې وي، خاص کې بجلی او ګیس به برابر شوی وي. او 3.5 کاله په مرکز کې حکومت دوی به مخکې دا چغې والي چې آفتاب شیرپاو یمنی دی ځکه کارونه نه کېږي. نو دا 3.5 کاله خو ستاسو انور تاجي چې کوم دی چې د قوم په نامه باندې تور داغ دی مومن باندې او برانخیلي وشرمول او دا بل خو چې کوم دی هغه خو موږ ځکه څه نه وایو چې خو مهاجر دی. که څوک مهاجر نو هغه پسې به ځي، څوک د دې ملک نه هغه پسې